وس به زمونږ د خوریانو او زمونږ د دغې بچیانو بهترینه زندگی څنګه جوړیږي، خوشګواره زندگی به دیو څنګه تیروي. د هغې دپاره زه یو 5 اصول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان مطابق تاسو ته ذکر کوم. زما د دین اسلام معزز مسلمانانو ورونو، الله سبحانه وتعالی انسان ته په دنیا کې ډیر لوی نعمتونه ورکړي دي. هغې نعمتونو کې یو نعمت د اولاد نعمت. بعضې وخت کې الله سبحانه وتعالی انسان ته نارینه بچي ورکي، بعضې وخت کې ورته زنانه ورکي، او بعضو انسانانو ته الله سبحانه وتعالی دواړه ورکي، او بعضې داسې هم وي چې الله سبحانه وتعالی ورته نه بچي ورکي او نه ورته بچیانې ورکي، دغسې شڼ پاتې شي. په دې ټولو کې د الله سبحانه وتعالی د طرف نه حکمتونه دي چې نارینه اولاد پیدا شي نو عام د معاشرې دا رواج دی چې هغې ته ډېر خوشحالیږي، او چې کله ماشومه پیدا شي نو هغې ته د ماشوم په نسبت نه خوشحالیږي. خو دا ښه خبره نه ده. حقیقت دا دی چې دا نارینه اولاد او زنانه اولاد دا دواړه د الله سبحانه وتعالی د طرف نه نعمتونه او رحمتونه دي. او دا کم مزاج چې جوړ شوی دی نو دا مزاج د اوس نه دی، بلکې دا مزاج خو د هغه خلکو چې مشرکین او کفارو په هغه دور کې چې به کله ماشومه پیدا شوله نو په هغې باندې به هغه ناراضه کېدل، د غم اظهار به یې کاو. واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. کور کې به ماشومه پیدا شوله نو د غصې د وجې نه به د دیو مخ تک تور شو، د خفګان د وجې نه به مخ تک تور شو، او دا خلک به د غصې نه ډک شو، او دیو به دا خواهش لره چې اوس زه دا ماشومه په خاورو کې ورخه کم ژوندی، او که داسې ساتم نو دا خو زما دپاره ډېر د لوی عار خبره ده. الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي دیو چې دا کومه فیصله کوي دا ډېره بده فیصله ده. نو دا د هغه خلکو مزاجو چې په ماشومه باندې به دغه خلک هغه خفه کېدل. حقیقت دا دی چې ماشومه د ماشوم نه ګورې ډېره مینه کوي، په پلار باندې ډېره قربانیږي، پلار ته مور ته ډېره مینه او محبت ورکوي. او بله اهمه خبره دا ده چې په نارینه اولاد کې او په زنانه اولاد کې د دې په پیدایش کې خو د انسان خپل څه دخل نشته دی. دا خو الله سبحانه وتعالی فیصله کړې ده چې چاته نارینه ورکوم، چاته زنانه ورکوم، چاته دواړه ورکوم او چاته دواړه هم ورنکمه. نو په دې کې خو د انسان څه دخل نشته دی. البته دومره خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې کوم یو انسان من عال جاریتین، کوم یو انسان چې د دوو ماشومانو پرورش وکړو حتی تبلغا، چې هغه بلوغت ته ورسېدی، هغه ځوانۍ ته ورسېدی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي د قیامت په ورځ باندې به دغه چې چا یې پرورش کړی دی او زه انا وهو کهاتین وضم اصابعه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد او فرمایا چې د قیامت په ورځ باندې به دغه پرورش کوونکې که سړی دی او که ښځه ده د ما څه به دقسې یو ځای ولاړ وي، او دا دواړه ګوتې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې مخامخ کړلې. نو دومره لوی انعام دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف. دا یوازې د لوریانو دپاره نه دی، دیسین فرمایي دقه انعام د هغه خلکو دپاره هم دی چې چا د خپلو دواو خویندو دقسې خدمت یې وکړه، په بهترینې طریقې سره تربیت وکړه، او بیا بلوغت ته ورسېدی، نکاح یې ورله وکړله، نو د قیامت په ورځ به دقه سړی زما سره داسې نږدې ولاړي. او دغه انعام عامو زنانو دپاره هم دی، ستا په رشته کې هیڅ نه کېږي، خو دوه یتیمانانې وي تا یې پرورش وکړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي د قیامت په ورځ به دا سړی زما سره نږدې وي. نو شریعت دا مقام ښودلی دی د زنانه په حوالې سره. اوس که دغه فکر او سوچ مونږ لرو، کوم فکر او سوچ چې مشرکینو لرلی و، یقینا دا زمونږ دپاره ډېره لویه د کمزورۍ خبره ده. او هغو به درګور کولی، خښولی به
یو صحابي اسلام راوړ ایمان راوړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته راغی او خپل د جاهلیت یو قصه بیان کړه چې د الله رسول یو دور داسې و چې زه په سفر باندې تللی وم کلي ته چې رالم نو یو ماشومه مې پیدا شوې وه او هغه ګرځېدله نو خلکو ما ته ووایي چې ستا خو ماشومه ګرځي او پیدا شوې ده او په تا کې دومره غیرت نشته دی چې دا ایسته لرې کړي ما له غیرت راغی او دغه ماشومه مې روانه کړله یو صحرا ته مې بوتلله او د ځان سره مې کوداله هم راواغستله دغې ماشومې دپاره مې کډه وکنستله او چې کله زه نشم ورکوزېدی هغې ته نو دا ماشومه مې ورښکته کړله چې ته دا بالټۍ ډکوه او زه به بیا راکاږم دې ماشومې دا کډه راتشه کړله او زما بالټۍ به یې ډکاو ما به دا په پورته باندې راښکه تر دې چې دا کډه برابر شوله نو ما دا ماشومه ورښکته کړله او د پاسه نه مې دقه خاورې ورتویول شروع کړل دغه خاورې مې پې ور واچولې دې ماشومې ما ته بار بار اواز کاو چې باجانه ته ولې ما پټې ته ولې ما خښې زما ګناه څه ده خو ګناه د هغې ماشومې دا وه چې په هغه زمانه کې رواج دا جوړ شوی و چې دا یوه جینۍ ده دا یوه زنانه ده د زنانه ذات هتک د هغې دماغو ته کوز شوی و اقه ماشومه ما دفن کړله ژوندۍ مې پټه کړله او زه ترې واپس را روان شوم او کله چې ما دفن کوله نو زما په دې کپړو باندې کله چې دا خاورې ما راایستې نو زما په دې کپړو باندې چې به کومه خاوره لګېده نو زما دې ماشومې به خپله لوپټن اغسته او هغه خاوره به یې څنډله خو د هغې لحاظ هم ما ونه که او هغه ماشومه ما دفن کړه او د خاورو د لاندې مې کړه دا ذهن او دا فکر د هغه وخت نه را روان دی اوس که چېرې یو سړی دا نشي کولی چې خپله ماشومه دفن کي خو رواج دا دی خلک به ورته څه وایي نن سبا د هغې څه کوي دومره سنګدیلي په زړه کې د دې انسان هغه کار ورسره نشي کولی معاشره اجازت نه ورکوي دقسې لویه کي بغیر د تربیت یې لویه کي هغه ته اخلاق ونه ښیي د زندګۍ د تیرولو چل ورته ونه ښیي په هغې پسې زندګي اور اسکور شي چې بل کور ته لاړه شي والدینو یې تربیت نه یې کړی په میاشت دو کې هغې ته طلاق میلاو شي ټول عمر د هغې په اور کې تیر شي دا هم ګورئ حقیقت دا دی چې د دې ماشومې قتل دی دینی او مذهبي قتل دی ورله وکړه اوس دا دومره طریقې سره انسان د دې خپلو بچو تربیت وکړي د دې قربان شي د دې زار شي د دې وړه وړه ادا هغه محفوظ کړي ځوانۍ ته ورسیږي بیا د دغې جینۍ دپاره بهترین بندوبست کوي چې به دا په پلانکي ځای کې ورکومه پلانکي ځای کې به د دې دپاره د ځوان انتخاب کومه خو چې کله هغه د خپل کور نه رخصت شي د هغې دپاره قسمه قسمه سهولیات مهیا کي جوړې واخلي دې له سره واخلي دې سره قسمه قسمه هغه څیزونه ولیږي خو لیکن چې کوم کور ته لاړه شي نو بعضې وخت کې په هغه کور کې هم داسې سنګدیله خلک موجودي چې د هغې ماشوم خیال ونه ساتي هغه زمونږ پښتانه وایي کور بیا کور نه یې ګوري هغه د هغې دپاره اور وګرځي هغه کور یا خو د هغه کور والا د خطاو د وجې نه د کمزورو د وجې نه او یا د دې ماشومې د خپلې ژبې د وجې نه د خپل تربیت نه زده کولو د وجې نه چې د والدینو کوتاهي اوس به زمونږ د خوریانو او زمونږ د دغې بچیانو بهترینه زندگی څنګه جوړیږي خوشګواره زندگی به دیو څنګه تیری د هغې دپاره زه یو 15 اصول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان مطابق تاسو ته ذکر کوم حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي اذا صلت المرأة خمسها کله چې یو زنانه 5 وخته مونځ کوي وصامت شهرها او دا د رمضان المبارک دا 10 روزې نیسي وحصنت فرجها او دا زنانه د خپل حیا خیال ساتي د خپل عزت خیال ساتي او 4 نمبر
واطاعت بعلها او دا زنانا د خپل خاون خدمت کوي د خپل خاون اطاعت کوي دخلت من ای ابواب الجنه شاءت نو د قیامت په ورځ باندې ما دا زنانا چې دا سلور کارونه وکړه د قیامت په ورځ باندې با دا زنانا د جنت په کومه دروازه باندې چې ور داخليدل غواړي دا به داخليدي شي څومره آسان کار اوس به دا سلور تربیت مونږه ماشوم له ورکو خپل لور لا خپل خور لا خپل کشر له ورکو د دې زندگی بعد خاون په کور کې بهترین تیری دې ته به اولنې شي خایو چې لور خوري د ټولو نه اولنې سیز د الله سبحانه و تعالی عبادت ته ستا که په سرو زرو کې هم لاسي خو چې کله اذان وشي دا هر سره پرېږده ته مونځ طرف ته متوجه کېږه چې مونځ طرف ته متوجه شولې دا ټول کارونه به الله سبحانه و تعالی ستا سموي نو اولنې تربیت به د مونځ کوو چې ماشومې ګورې چرته درنه مونځ قضا نشي چرته درنه په مونځ کې کوتاهی را نشي نن زما مسلمانان رونه د هر څه خواهش د ماشوم پوره کوي د ماشومې پوره کوي خو لیکن که فوکس نه کوي او توجه نه ورکوي نو هغه د ماشوم په عبادت باندې د ماشومې په عباداتو باندې نه ورکوي چرته خپلې لور ته دا نه وایي چې لوري تا مونځ کړی دی که نه دی کړی تا نن قرآن راغستی دی که نه دی راغستی دا تپوس خو تې خامخا کوي چې صفیه کې لمدې شوي صفیه کې د راننه باسل دی او که نه دي دا تپوس تې خامخا کوي څاروي بهر ولاړ دي او یخني شوه دننه یې راوله غوجل ته دا تپوس تې خامخا کوي دا ځای دې جارو کړی دی او که نه دا تپوس تې خامخا کوي سالن دې پخ کړی دی او که نه خو لیکن دا تپوس یې تې چېرته ونه کوي لور چې نن دې ټول منځونه په ټیم باندې کړي دي او که نه دي دي کړي نن تا د قرآن مجید څومره تلاوت کړی دی زمونږه زنانه چې کوم مشران زنانه تیری شوي دي او الله ورته مقام ورکړی دی نو هغوی د منځونو څومره خیال ساتلی دی د دغې زنانو متعلق راځي داسې زنانه تیری شوي دي امام ابن جوزی رحمت الله علیه صفت الصفوه کې باقاعده ابواب تړلی دي چې داسې زنانه دي شپېته کاله هغه سر نه دی اوچت کړی د الله سبحانه وتعالی په عبادت کې تیری کړي دي شپږ سوه رکاته نفله به داسې زنانه تیرې شوي دي چې هغوی به د ورځې کول شپږ سوه رکاته نفله داسې زنانه تیرې شوي دي چې هغوی به څلور سوه رکاته نفله مونځ کوه نفل فرض خو د فرض اندازه تاسو په خپله اخیستلی شئ چې نفل به هغوی څلور سوه رکاته او شپږ سوه رکاته کول د محمد ابن سیرین رحمت الله علیه لور ده حفصه بنت سیرین د هغې متعلق راځي د هغې معمول دا او د ځان دپاره یې کور کې ځای جوړ کړی و منځونه به یې په حقه ځای کې کول او صرف به د خپل کار دپاره راوته فضول به نه کېناسته واپس به دننه تلله امام ابن جوزی رحمت الله علیه صفت الصفوه کې لیکلي د هغې معمول به دا و چې د هرې ورځې 15 سپارې به یې تلاوت کا او معمول دا و چې ټول عمر یې سیوا د هغه خاصو ورځو نه او سیوا د اخترونو او د دغه ممنوع ورځو نه علاوه ټول عمر روژه نیولې وه ټول عمر روژه نیولې نو دومره لوړ مقام دا دې زنانو ته د څه نه میلاو شاته پسې د تربیت دپاره څوک موجود یو واقع لیکلې ده یو زنانه وه نو هغې مونځ ته ودرېدله چې مونځ ته ودرېدله نو یو ماشوم یې خواته دا په مونځ باندې ولاړه ده او دا ماشوم یې داسې ځي روان دی نو شیطان بعضې وخت کې یو کار کوي دا ماشوم روان کړی دی شیطان او خواته تنور ګرم دی دې تنور ته نږدې شو او شیطان زړه ته دا اچوي د مورې چې ته مونځ هغه سلام وګرځوه دا ماشوم به اوس دی اور ته ورپرېوځي خو مور یې داسې مور وه چې په الله باندې یقین و په الله باندې توکل و موږ ته وایو دا صوفیه کرام یو ټکی کوي وایي دا په حال کې ده نو حال دې ته ویل کېږي چې د الله سبحانه وتعالی سره تعلق جوړ شوی په دې خبره باندې څه پروا نه وه د الله سره نسبت مضبوط نو شیطان ورته بار بار په زړه کې دا خبره اچوله چې ماشوم اور ته ولوېد مونځ وګرځوه وروسته به یې وکړي
مونږ پرېږده او دا ماشوم راونیسه. اوس د شریعت حکم خدا دی چې ماشوم اوبو ته غورځېږي، ماشوم اور ته غورځېږي، نو خیر دی مونځ مات که. خو هغه په حال کې وه دغه زنانه، هغې وی چې نه ماتوم، د الله سره تعلق نسبت و. دا ماشوم دقې تنور ته چې کوم دی نو ور ټوپ کړه او دې مونځ په آرام سره پوره کړه او راله چې تنور ته یې وکتل نو الله سبحانه وتعالی د سکورلټو نه زمرود جوړ کړي او تنور هغه یخ شوی و. ماشوم ورته د لاندې نه اواز کوي بی ولې دی فورا راوباسي. ماشوم یو ویښته الله سبحانه وتعالی نه دی سوځولی. دا د څه د وجې نه؟ د مونځ د اهتمام د وجې نه. نو اولنی څیز رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه امت ته ارشاد وفرمایه اذا صلت المرأة خمسها، کله چې یو زنانه پنځه وخته مونځ کوي. دویم ټکی رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایه وصامت شهرها، او دا زنانه د رمضان المبارک روجی نیسی په پابندۍ سره. آسان کار دی، ټولو مسلمانان یې نیسي. نو روجې زنانه ته نیول اساني، او بلکې زنانه ته روجې نیول ځکه اساني چې په دې نورو ورځو کې هم زنانه ډېر د روجو اهتمام کوي. او دریم شی رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایه وحصنت فرجها، چې دا زنانه د خپل عزت خیال ساتي. دې زنانه ته به ته ښې، دې ماشومې ته لور ته خور ته به ښې چې ګوره یاد ساته د سرو زرو نه او د زیوراتو نه د هغې نه یو لوی زیور ستاسې در سره دی چې هغه د خپلې حیا خیال ساتل دي، د خپلې حیا خیال ساتل دي، د خپل عزت خیال ساتل دي. که هر څومره در سره وشي، که هر څومره تکلیف راشي، یاد ساته د خپل حیا به خیال ساتي. په خپل عزت باندې به ګوره نازېږي، دا به ډېر محفوظ سات. او چې کومو خلکو د خپل حیا او د عزت خیال ساتلی دی، الله سبحانه وتعالی په سمندر په چپو کې هم د هغې د عزت خیال ساتلی دی. امام ابن قیم رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی دی روضة المحبین و نزهة المشتاقین. په هغې کې یو قصه لیکلې ده چې یو زنانه وه، دی دا وکړه شوق یې دا و چې زه حج له لاړه شم. نو د حج په سفر باندې دا ووتله، او په هغه زمانه کې به د چا سره خپله سورلي نه ونو، یو کس به و د هغه څه به ډېرې سورلۍ وي، اسونه به ورسره و، خان به و، نو د هغې نه به یې په عاریتن په کرایه باندې راواغستله او بیا به یې د هغې مطابق پیسې ورکولې. نو امام ابن قیم رحمت الله علیه د دغې زنانه متعلق لیکي چې دی د یو نواب نه، د یو وډیره نه سورلي راواغستله او دی ورته ووایي چې زه خو غریبه یم، پیسې میسې اوس نه لرم، چې کله را واپس شوم نو څه سلایي به کوم، کپړې به ګنډم او تا ته به د دې پیسې حواله کوم. هغه کس ورته ووایي ټیک ده. دغه کس خبر شو چې دا زنانه ډېره خوبصورته ده، حسینه ده، جمیله ده. دیو روان دي، دلې سورلي ورکړې ده، قافله روانه ده، یو ځای ته ورسېده، شپه شوه. دا په خپله چبوتره کې سملاسته د شپې تیاره ده، دغه نواب او وډیره خو خبر و چې دا حسینه او جمیله ده. نو په دې پسې شو، ورغې دی راپاڅوله. زنانه ورته وایي څه کې د دې ټیمې؟ وایي ته ما نه پېژنې، دې دومره خلکو له چې دا سورلۍ ورکړي دي نو دا ما ورکړي دي، زه دومره بینک بیلنس والا یم، زه دومره جیدادونه لرم، زه دومره پیسې لرم، دومره نوکران چاکران ما ته ګرځي، زما چې د چا سره تعلق په دې باندې هغه ډېر خوشحاله وي، او زه راغلی یم تکه توره شپه ده، هېڅوک نه ګوري، د هر سړي سترګې پټې دي، زه ستا نه خپل حاجت پوره کول غواړم، ته چې څه غواړې هغه به زه تاله درکم، د ټولو خلکو سترګې پټې دي. دا زنانه ورته وایي ظالمه، د حج مقدس سفر دی، کم ځای ته روانې، د چا در ته روانې او دا قسمه خواهش ته لرې، افسوس دی په تا باندې. دا زنانه خپلې سترګې بره اسمان ته اوچتوي او اواز لګوي. دې سړي ته وایي چې ته ماته وایې چې د خلکو سترګې پټې دي، نو افنامت عین رب العالمین، ظالمه د الله سبحانه وتعالی سترګې پټې دي، الله سبحانه وتعالی خو ما او تا ته ګوري که نه. دا چغې وویله. امام ابن قیم رحمت الله علیه فرمایي
د عزت حفاظت ورله الله سبحانه وتعالی داسې وکړه چې په قضیه باندې را پرېوته او وفات شو. عزت الله محفوظ کړ. یاد ساته کومه زنانه چې هغه د خپل عزت احترام کوي د هغې خیال ساتي نو الله سبحانه وتعالی هغه په سمندرونو کې حفاظت ورکوي د سمندر په چپو کې حفاظت ورکوي. یو بزرگ تیر شوی دی امام یافعی رحمت الله علیه روض الریاحین فی حکایات الصالحین دا هغه کتاب دی واقع پکې لیکلی دی. یو زنانه ده او هغه ربیب ابن سلیمان ولیدله په طواف کې چې دا زنانه بار بار आवाज لګی چې رب ستا څومره شکر دی تا څومره لوی انعام په ما باندې کړی دی یو ماشوم زوی ورسره دی او په هر قدم دا आवाज لګی. ربیب ابن سلیمان پسې ورغی چې ته بار بار دا आवाज لګی خیر دی څه چل شوی دی؟ دا ورته خپله قیصه کوي. زه را روان وم په یو زمانه کې په کشتۍ کې زما سره زما خاوندو زما سره د کور افرادو نور کسان سوارو دغه کشتۍ په سمندر کې جدا شوله ماته شوله او یوه تخته په هغې باندې زه پاتې شوم زما سره دا ماشوم زوی و او بله تخته داسې ده چې په هغې باندې یو حبشي هغه و. دا ټول خلک غرق شو او زه پاتې شوم دا زوی مې دی او په بله تخته باندې یو حبشي دی د وجود نه ډېر مضبوط دی چې دا خلک غرق شو نو دا حبشي په ما پسې رانږدې شو زما دې تختې ته راواوښ او ما ته یې وی چې ټول خلک خو غرق شو او دا خو سمندر دی زه ستا نه خپل حاجت پوره کول غواړم او ته دې کار ته آماده شه. دا زنانه ورته وایي ظالمه د الله څومره قهر او عذاب راغی ته د دې نه هم نه شرمېږي دا چل مه کوه اخوا شه حتی تر دې پورې چې د وجود نه مضبوط دی نو وایم زه چې ترې نه خلاصېدم نو ما دې خپل ماشوم مې غیږه کې اچولی او دې له به مې سکونډاري ورکول چې دا ماشوم ما ته جاړي کرکې وایي چې زه دې سړي ته په دې باندې دوکه ورکوم چې لږ صبر وکړه دا ماشوم غلی شي نو بیا چې تا کم کار غوښته د هغې به خبرې کوو. زه دې ماشوم له سکونډاري ورکوم دا چغه کې سوري وایي کله چې دا ماشوم وده کېږي بیا یې رایخ کمه او په دقه دوکه باندې دې حبشي له دا وخت پې پاس کومه وخت تېرومه تر دې چې دا ماشوم کله غلی نه شو نو دې حبشي د لاس نه ونیو او سمندر ته یې غوځار کړ. دې کې یوازې پاتې شوم رب ته مې زاري وکړه ربه ما خو د خپل حیا او عزت خیال ساتلی دی نن ته زما د حیا او د عزت خیال وساتي. ناګهانه یو زناور د سمندر نه راپورته شو خوله یې کولاو کړه او دا حبشي یو خلپ کړه او دننه یې ننباسه. په دې تخته باندې یم او ځان ته مې ځای کولاو که لاړم یو جزیرې ته لاړم او په جزیره باندې انتظار کوم چې اوس څوک راشي چې زما مدد وکړي د دې ځای نه مې وباسي. 3 ورځې مې په هغه ځای باندې تېرې کړې په هغې کې دا واښه خورم او خپل ګزران کوم. 3 ورځې باندې یو کشتۍ راله خپله لوپټه مې ورته وخوځوله هغه کشتۍ په ما پسې راله ناګهانه چې ګورم نو په کشتۍ کې یو سړی دی او یو ماشوم ورسره دی هوبهو زما د ماشوم په شانتې دی. ما ورمنډه کړه او خپل ماشوم مې په غېږه کې راونیو. سړی ما ته وایي چې ته لیونی شوې څوک یې د چرتې نه رالې څه چل دی؟ ما ورته دا ټوله قیصه وکړه چې داسې یو حبشي و او هغه الله پاک ختم که زما یو زوی و هغه سمندر ته گزار که او دا زما حق زوی دی. هغه سړی پوه شو چې بالکل دا زنانه رښتیا وایي. ما ورته وی چې دا خو سمندر ته گزارلی و دا څنګه ستا په لاس کې دی څنګه تا راوړ؟ هغه سړی ما ته وایي چې واقعه دا وشوه چې مونږ په دقه ځای کې را روانو یو مهی دی او غټ مهی دی د هغې په ملا باندې دا ماشوم ناست دی او هغه مهی را روان کړی دی تر دې چې یو آواز وشو دا ماشوم زما د دې ملا نه کوز کو د ځان سره محفوظ وساته کنه ستاسو دا کشتۍ به زه الټه کمه ما دا ماشوم را واغست د ځان سره محفوظ وساته او الله سبحانه وتعالی زما په ذریعه سره تا ته راورسه. اوس دغه زنانه و په سمندر کې واقع چې د خپل حیا او عزت خیال ساته الله سبحانه وتعالی په حق ځای کې هم د هغې د حیا او د عزت خیال وساته.
د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبی د حضرت سوده رضی الله تعالی عنها رسول الله مبارک په دور کې حج هم کړی دی عمره هم کړی دی یو موقع داسې رااله د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دور راغی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته بار بار وی چې ته حج لاله شه ستا خرچه به زبرداشت کم ستا دپاره به د سورلۍ بندوبست وکم عمرې لاله شه خو حضرت سوده رضی الله تعالی عنها ورته وی نه په ما باندې چې کم حج فرض هغه ما ادا کړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې مې کړی دی او د قرآن دا فرمان تا نه دی ویلی وقرن فی بیوتکن چې زنانو ته حکم دا دی چې دا دې په کور کې کینی دا دې بغیر د ضرورته د کور نه نه راوځي زه د خپل حیا او د عزت خیال ساتم کور نه جنازه ووته او حج او عمرې له لاړه دا څه د وجې نه د حیا د وجې نه نن عجیبه خبره دا ده سړی به دا ډېره اهمه مسله هم ده تاسو ته ذکر کوم سړی به په سعودي عرب کې او دلته کې به کور ته رینګ وکړي زما کور والا راوله له ځان سره ټلې که د چا سره او را به شي او دلته به زه عمره وکړم او دلته به زه حج وکړم تا نه دي اورېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي کومه زنانه د ایمان لري په ورځ د آخرت باندې ایمان لري نو د هغې زنانه دپاره د سرې نه دا خبره جایز نه ده چې دا زنانه د شرعي سفر په مقدار باندې چې څومره ځای دی بغیر د محرم نه دی وځي دا خو د دې زنانه دپاره جایز نه دي حدیث مبارک دی د دې ځنه د پردي سړي سره روانه شي وایي ما د پلانکي سره ټل کړی دی تاسو وکړو تا خو عبادت شروع کړه د ناجایز کار نه رسول الله مبارک کوی ستا دپاره د محرم نه علاوه د بل چا سره وتل ناجایز دي او ته وځې د بل سره سعودي عربه پورې ځې نو تاسو وګټله تا ثواب وګاټه که الټه دي ګناه وګټله نو د دې خبرې اهتمام پکار دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیره هغه حکم ارشاد وفرمایا چې واطاعت بعلها چې کومه زنانه د خپل خاون هغه خدمت کوي تابعداري کوي د خاون تابعداري یو واقعه تر یاد شوله زموږ د بزرګانو کې یو بزرګ تیر شوی دی امام ابن ابي الدنيا او هغه یو کتاب لیکلی دی من عاش بعد الموت په هغې کې یو قصه لیکلې ده چې یو زنانه و د خپل خاوند به ډېر لوی خدمت کاو او همه وخت به سوچ او فکر دا چې هسې نه زه داسې یو کار وکم زه داسې یو خبره وکم چې په هغې زمانه د خپل خاوند ناراضه شي نو دا زنانه یو ځای کېده او په کور کې غټ تالاب دی نو یو ماشوم یې دې تالاب ته ور پرېوت نو دا بل ماشوم پسې چې دا بچاو کم د لرې کم د تالاب نه راوباسم نو دا بل ماشوم پسې هم ایسته ور ودانګي دا دواړه ماشومان تالاب ته ور وغورځېده زنانه راله جاړي چې اوس به خاوند ته څه جواب ورکوم راوویسته په یو کټ کې سم لول د پاسه بې څادر خور که 2 رکعاته نفله یې وکړه ربه خاوند ته خو د اوسه پورې ما د معمولي خبرې درد نه دی رسولی دا خو زما 2 ماشومان دي د دې به خاوند ته څنګه ویمه دا خو مړه شو څه جواب به ورکوم دې سلام وجر باسه سلام یې وګرځاو په دې کې خاوند راغی د روټۍ ټیم دی د روټۍ تیاره کړه روټۍ ته کېناسته نو خاوند د ښځې نه تپوس کوي بچي څنګه دي بچي ډېر ښه دي وایي اواز کوه ته په روټۍ باندې نور کله زموږ سره روټۍ خوري چې روټۍ وخوري خو دا ورته نه وایي چې ماشومان خو په کټ کې پراته دي او مړه دي د دې درد د وجې نه ورته نه وایي چې هسې نه زما خاوند ته درد ورسي تکلیف ورسي په زړه زړه کې دا سوال کوي ربه اوس څه جواب ورکمه زه ستا په قضا باندې رضا یم ستا په فیصله باندې رضا یم خو اوس څه وکمه دا زنانه خپلو بچو ته آواز نه کوي ناګهانه دې سړي خپلو بچو ته آواز وکړه پلانکیا او پلانکیا راشه روټۍ له دغه هلکان راپاڅېده او روټۍ ته راله او کېناست دا دې چې هوایي قیسې نه دي ګوره د کتاب حواله مې درکړې ده امام ابن ابي الدنيا من عاش بعد الموت کې دا قصه ذکر کړې روټۍ ته کېناست دا د څه د وجې نه ښځې دا اراده کړې وه چې زه به خپل خاوند ته چرته درد او تکلیف نه رسوم الله سبحانه وتعالی ورته هغه ماشومان را ژوندي کړي علما کرام فرمایي دې ته
موت اجل نه ویل کیږي، موت اجل ورته نه ویل کیږي، بلکې دې ته موت فتنه او موت امتحان ویل کیږي. د امتحان لپاره الله سبحانه وتعالی بعضې وخت کې انسان مړ کړي. لکه حضرت موسی علیه السلام او یا کسان کوی تور ته بوتلی وی راشه چې د الله سره میلاو کړم، چې لاړه الله پاک ټول مړ کړ، بیا ورته راپاڅول. نو هغه موت اجل نه و، هغه موت فتنه، موت امتحان. نو اطاعت بعلها سلورم شی رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایا چې کومه زنانه د خپل خاون اطاعت کوي، تابعداري کوي، نو څه چل بکیږي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم عجیبه جمله ارشاد وفرمایله دخلت من ای ابواب الجنه شاءت. دا سلور کارونه چې کومه زنانه کوي د قیامت په ورځ دا زنانه چې د جنت په کومه دروازه باندې داخليږي دې ته خوخه ده چې په کومه داخليږي داخلي شي. دا خپل ماشومانو ته وخایو دا کارونه، سبب زمونږ ژوند دا بهترین تیریږي. او د دې سره سره چې زمونږ د ماشومانو زمونږ د زنانو اخلاق برابري، د دې سره سره زمونږ په ماشومانو کې زمونږ په جینکو کې صبر او تحمل پروت وي، عفو او درگذر پروت وي. مشر یو خبره تیزه وکړه په خوله باندې پټۍ ولګوه، خوله بنده که، د صبر نه کار واخله. د قیامت په ورځ باندې هم او په دنیا کې هم د سرخرویۍ سره د کامیابی سره به زمونږ مخامختیایي. الله سبحانه وتعالی دې په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي، او الله سبحانه وتعالی دې مونږ ته هم دا توفیق راکړي چې مونږ د زنانو سره په بهترینې طریقې سره ژوند تیرو. زه په دې معاملاتو کې ډېر حساس یم. بله ورځ زمونږ کره زنانه راځي فریادونه راوړي. یو زنانه راغلې ده او زما والدې صاحبې ته یو قصه کړې ده، او هغه قصه یقینا چې ما واورېده د سترګو نه مې اوښکو ودانګل چې دومره هم ظالمان، دومره هم سړي خواره، دومره هم سنګدله خلک په دنیا کې موجود دی. خپلې زنانه ته 4 بچي دي، د یو خاوند نه د زنانه 4 بچي دي او لوریانې دي. خاوند ښځه صرف په دې باندې ایستې ده چې ستا ماشومان یې کېږي، ستا نارینه بچي نه کېږي. 2 کاله وشو چې د کور نه بهر یم، 2 کاله وشو. خاوند مې والی ما د ماشومې لور لاس هم مات کړی و، د دې ښځې لاس هم مات کړی دی. سخر مې هسپتال ته وړی ما او خاوند مې سخر ته رینګ کړی دی، خپل پلار ته یې رینګ کړی دی چې تا ته چا ویلي چې دا زنانه هسپتال ته ویسه. هغسې په اپریشن ټیټر کې زه او زما لور پرته او زما سخر زما نه وتی دی، زما هېڅوک سرپرست په هسپتال کې زما سره نه و، هیڅ یوازې داسې سړي خو ارام شته. سبا د قیامت په ورځ څه جواب ورکوئ؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دنیا نه رخصتېږي د یو څو څیزونو حکم کوي، په هغې کې یو څیز دا دی چې د زنانو سره بهترین ژوند تېروئ. د دې ټولو خبرو دا زمونږ اهمې خبرې دي. زنانه زمونږ د معاشرې یو فرد دی، د دې به خیال ساتي. ستا مور څوک ده؟ ستا مور زنانه نه ده؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانې څوک دي؟ زنانه نه دي؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم 4 لوریانې دي. څومره قدر او عزت یې کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو قافله کې روان دی، صحابه کرام ته تپوس کوي د الله رسول بهترین مال کم دی؟ د صحابه کرامو ذهن کې دا خبره ده چې اوس به سره زر سپین زر ذکر کی. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فورا د مال نه توجه د صحابه کرامو راړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي بهترین مال هغه بهترین جبه ده چې د الله په ذکر باندې مشغولی. بهترین مال هغه زړه ده چې شکر ادا کوي، او بهترین مال په دنیا کې بهترین زنانه ده تعینه علی دینه، هغه زنانه چې انسان د پاره په دین کې د هغې ملګرتیا کوي. بله ورځ یو سړي خپلې ښځې له طلاق ورکړی دی، د څه د وجې نه؟ د دې د وجې نه چې سهار مونځ ته یې پاساو نه پاسېده او ښځې ته یې طلاق ورکړی. دا تا مذهب پالو کړی دی، تا هم وایه چې زه مسلمان یم، ستا نه به هم خیر خورېږي.
دا ټول خبرې زمونږ په معاشره کې موجودي دا به وباسو اله به مونږ ته د ایمان کامل درجه میلاویږي اله به مونږ سبا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته پیش کېدی شو. الله سبحانه وتعالی دی په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.